خپل صاحب جنت ته دننه کی. یا شکان رسول خخ نیتونو سره د عمل ثواب هم زیاتېږي. راځي بیان اوریدانه مخ کې سخخ نیتونه کو. مثلا نیتو کې تاسو به ان شاء الله وای زه به درته وایم رضای الهی د پاره به پورا بیان اورما بیان ته په ادب سره کېنما خط توجه سره به اورما سچ واورما هغه به یاد ساتما خپل به عمل په کوم نور ته ورسولو کوشش وکوما. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم. زما خو اسلامینو رجب المرجب بابرکت او حرمت والے میاشتې تشریف راوړی دی. دا ډیره برکت والا میاشت دی او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای رجب شهر الله تعالی وشعبان شهری ورمضان شهر امتی. فرمای رجب دا د الله میاشت دی، شعبان زما میاشت دی او فرمای رمضان دا د زما د امت میاشت دی. روایتو کې راځي سو وخت په د دې میاشتې د رجب شریف آمد کې دو نو الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم به دا دعا کوله. څه دعا به کوله؟ دا دعا به کوله اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا الله مونږ ته برکت واچوي په رجب کې په شعبان کې او مونږ رمضان ته ورسوي. ما عزتمندو قدرمندو دا ډیره بهترینه میاشت دی. یو شاعر وای بید صفیحتک السوداء فی رجب بصالح العمل المنجی من اللهب. سمانه کیږي معنی دا کیږي وای رجب المرجب سره خپل تور عمل نامه چې ګناهونو نه ډکه دی هغه په اعمالو باندې چمکاو کا خیسته کا په نیک اعمالو سره سوکته چې د دې میاشتې په ذریعے سره جهنم اوچتیدون کی اور نہ نجات حاصل کی. عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما عزت مندو حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت الله علیه یو مشهور ولی الله تیر شوی دی. یو ځل اودس کولو عاطف غیب نه आवाज په باندې وشو اے شبلی ظاهر خود پاک کړو باطن بسنګ پاک کوي. اے شبلی ظاهر خود پاک کړو مخ ته منزلو لاس ته منزلو خپې دی منزله مسح دی وکړه ظاهر خود پاک کړلو او د خپل زړه بسنګ پاک کوي. الله اکبر. ما عزت مندو په دې غیبی आवाज سره په زړه باندې دومره اثر وشو چې فورا خپل کور ته راغی او چې څومره جایداد و چې څومره مال شاله و صرف د ضرورت جامونه علاوه هر څه الله په لار کې خرڅ کړ. یو کال داسې تیر کړو چې په عبادت کې مشغول و. یو کال نه بعد سید الطائفه د سردار د اولیاء او سردار حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر شو چې څنګه راغې نو دوی ورته فرمایل اے شبلی تا طهارت یعنی پاکی دې اختیار کړه او ډیره فائدہ مند پاکی ته اختیار کړله. اے عاشقان رسول تاسو قتل چې زمونږ بزرگان دین رحمه الله المبین الله پاک نیک بندگان څنګه به د الله قرب حاصلولو کوشش کولو. حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمت الله علیه لخپل زړه دنیا محبت څنګه وباسلو چې یکسوئی سره دل جمعی سره یکسوئی ستوي چې بل خواته د نظر نزي بل خواته د توجه نزي الله رب کریم په عبادت کې ځان مشغول کړلو. او هغه دنیا چې زمون په زړونو کې راچاو دي په زړونو کې محبت ته هغه دنیا نه ځان سیٹ تکړو او کل جائیداد اللہ په لار کې خرچ کړلو. سچ ہے کہ انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، سچ ہے کہ انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جویا تیرا. ما عزت مندو قدر مندو الله رب کریم ډیر مهربان ذات ته
کومګه غور کو زمونږ باطینی یعنی د زړه طهارت په څنګه ملاويږي آیا دا لامبا سره ملاويږي نه لامبا سره نه ملاويږي جسم خيسته کول سره ملاويږي نه خچلو خوب نه را پاسو مخ می زو دې سره ملاويږي نه ما عزت مندو قدر مندو نن سبا نوجوانان زمونږ د معاشره خلک په مخ خيسته کولو باندې څومره خرچې کوي په خپل جامو باندې څومره خرچې کوي خو یاد وساته په مخ خيسته کولو باندې به ته په ظاهر باندې خخ کارېږي خلق په دې تعریف کوي مگر افسوس چې زړه دې سخاوي په زړه باندې د ګناهو خیره پروت وي او زړه کې د بد خیالات وي بد ګمانیان وي تکبر او غرور وي زړه دې له حسد نه ډک وي نو لږ غور وکړئ چې ما عزت مندو قدر مندو مونږ په کم حالت کې حالانکه رب کریم مقام چیرته دی فرمای الله محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای د رب نظر مقام خای فرمای ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم فرمای الله نه د تاسو جسمونو ته ګوري چې فلانی جسم غټ دی او نه د تاسو صورتونو ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم لیکن الله رب کریم د تاسو زړونو ته ګوري زړونو ته ګوري په زړونو باندې فیصله کوي امام غزالی رحمت الله علیه د حدیث پاک تحت فرمایي د حدیث نه معلومه شو چې زړه د رب العالمین د نظر مقام دی نو فرمایي تهجد د پخ سړی باندې چې خپل ځان خو په منزلو باندې صفا کې او خیره لري کی چې خلکو ته عیب نه ښکاریږي خو فرمایي اچھا رب په نظر د اغه زید نه صفا کوي اس شاید اغه زړه دی زړه دی اغه نه صفا کوي ما عزت مندو سلطان العارفین شیخ سلطان باهو رحمت الله علیه فرمای ووره وای په منزل او په لامبلو سره کچیرته الله قرب ملاو کېدو کنه په منزل او په لامبلو سره کده الله قرب ملاو کېدو نو فرمای دا مایان خو 24 غنټه په وبو کې وي دوی نه بسوک الله ته نږدې نو کپ منزلو په لامبلو سره د الله قرب ملاو کې دو نو مایان خو 24 غنټه په وبو کې وي دوی نه بسوک الله ته زیات نږدې نو او فرمای وی کچرته په وګدو وختو او په زیاتو وختو باندې او وخت خيسته کول باندې د الله قرب ملاو کې دونه په زناورو نه زیات وخت د چا په وجود باندې وي په کار داو چې دا زناور به الله رب کریم ته لواړو نه ورنځ دیو معلومه شوا چې دا شیزونه چې دي دا ظاهري دي او الله رب کریم د انسان خنت ته او د انسان زړه ته ګوري شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین رحمت الله تعالی علیه فرمای وې د بنده او د رب ترمنځ د زړه کې الله رب کریم چې کوم حایل کیږي د بنده او د زړه ترمنځ هغه څه شاید فرمای هغه د ګناهونو خیره دي چې د انسان په زړه باندې پروتي بل پرده نشته دي فرمای د الله او د بنده زړه ترمنځ قرب چې کوم دی هغه صرف او صرف د قرب چې ختميږي نزدېکت رب کریم جل وعلا شان العظیم ختميږي نو په سبا باندې وي د ګناهو ښاوالي په وجه سره چې په زړه باندې د ګناهو ښاواله پروت او بیا داوی انسان چې کله ګناهونو کې مشغول وي دت نیکی ته ځړه نه کیږي نیکی د تخوان نه ورکي هغه څنګه مثال کے طور پر ته بناست دلته یا به غړی ته ګوره یا به بار بار موبایل رباسه یا به بار بار پاسه کې نه با ټیم باندې تر باندې پاس کیږي یاره سب طریقې چې دا ټیم بس تیر شي د الله رب کریم په کور کې یا په نیکی کې زړه نه لګي نو پوښه چې تا زړه چې دی په د باندې د ګناهو خواله دی تا ته ځکه نیکی خوند نه درکوي چې څومره یو انسان نیک وي پرهیزګار وي اطاعت شعار وي د الله پرهیزګار بنده وي هغه ته نیکی خوند ورکوي او چې کم سړی په زړه باندې د ګناه خواله وي هغه خو باول نیکی ترازی نه
او چراشي بس بیا به ما عزتمندو زړه یې نه غواړي. ما عزتمندو زمونږ له واړو نه قیمتي عضو چې دی اندام، علم، عمل، اخلاق، کردار، عقل، دانایی، عزت، بزرګي، د دې ټولو تعلق چې دی له دې زړه سره دی. زړه سره دی. او ما عزتمندو قدرمندو زړه سره څنګه دی؟ ګوره چې تا کله زړه خپوي ډوډۍ به دې زړه ته نه کېږي. چې زړه دې خفوي ډوډۍ به دې زړه ته نه کېږي. غږېدا دې زړه نه غواړي. بس ته به وایې چې یاره یو ګوټ کې ناست وه بس اوښ کې مې تویولې. او چې کله خوشحالي زړه دی، چې زړه دې خوشحالي، که خلک نه خاندي ته به خاندي. هېڅوک په تا سره نه خاندي خو ته به خاندې لګې. ته به یې چې که دې کل دنیا خوشحاله دی. دا څه شی دی؟ دا زړه دی. ما عزتمندو قدرمندو مسلم شریف حدیث ته نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای الا وان فی الجسد مضغه، خبردار ووري په زړه د انسان په د جسم کې د غوښې و بوټۍ دی. اذا صلحت صلح الجسد كله، سو وخت چې دا غوښې بوټۍ صحیح وي دا ټوله باډۍ صحیح وي. و اذا فسدت فسد الجسد كله، او سو وخت چې دا غوښې و بوټۍ خراب شي ټول جسد ور سره خراب شي. الا ووري وهي القلب، ووري دا څه شی دی؟ فرمای دا زړه دی. دا زړه دی. ما عزتمندو قدرمندو حدیث پاک په شرح کې علماء کرام فرمایي د بنده ټول کارونه چې دی هغه زړه سره وبسته دي. کچیرته د زړه پاک وي په د کې به د الله محبت وي، د الله محبوبینو محبت پوي، په د زړه کې د الله خوف وي، نو بندگانو سره به د تعلق صحیح وي او د به بندگان له ګناهونو بچ کولو کوشش کوي. او کچیرته په زړه کې ګډوډ شي نو زړه د نفسانی خواهشاتو پیروکار وګرځيږي. بیا په دې بنده کې خوف خدا پات نشي، د ټول کارونه وران شي او د خواهشاتو په بنده کې بند کړل شي. دل جاتا زړه ته د کل جسم بادشاه ویل شي. دا د ټول اندامونه چې دي د انسان دا د لخر دی. دا ټول اندامونه دا د دې زړه لخر دی او دا زړه چې دی دا ور پارا بادشاہ دی. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، دل آہ مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما عزت مندو حضرت لقمان حکیم یو عقلمند دانا پرهیزګار متقی د الله ولی الله تیر شوی دی. په قران کې د په نوم باندې یو پوره سورت دی او د بچی ته کم نصیحتونه کړی دي هغه په قران کې موجود دي. د پس یو وخت کې یو سړی سره غلام و. نو چا سره چې غلام هغه ورته وی داسې وکړه چې دا بیزه بونځه او دا حلاله او دې په دې کل جسم کې دوه قیمتي شیزونه مال راوړه. حضرت لقمان حکیم رحمت الله علیه هغه بیزه حلاله کړه او حلالولو نه بعد د هغې بیزې زړه او د هغې بیزې ژبه ده ته راوړه. مالک یې غږ ونه کړو. څو ورځو بعد بیا ورته ویې لاړ شه فلانیه دا بیزه حلاله که او د دې قیمتي دوه شیزونه ما ته راوړه. نو ما عزتمندو قدرمندو د لاړو بیزه یې حلاله کړه. حلالولو نه بعد بیا ژبه او زړه د خپل مالک په خدمت کې پیش کړ. هغه وایي ای لقمان حکیم دا څنګه چل دی؟ ما تا ته ویله چې د دې ځناور قیمتي شیزونه ما ته راوړه، تا ما ته بار بار دغه دوه شیزونه راوړې، زړه راوړې او ته ما ته ژبه راوړې. دې کې څه راز دی؟ واورئ دې څه ورته وایي؟ ده ورته وفرمایل وایي که چېرته ژبه او زړه صحیح وي نو دا ټول بهتر دي او که چېرته د انسان ژبه او زړه
بد شي بیا دا هر څه د باندې ورانو ګرځېږي. زما خوږو اسلامینو واقعي رښتیا خبره ده. که د انسان زړه چیرته بدل شي نو هغه د هیڅ نه پاتې کېږي. انسان زړه بدل شي، په د باندې زنګ چړاو شي، زړه یې تک تور شي، دنیا محبتوں کې د ډوب شي. ما عزت مندو قدرمندو ترمذی شریف حدیث دی، نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو ان ابعد الناس من الله القلب القاسي. فرمای په بندگانو کې الله نه لره بنده څوک دی؟ الله په بندگانو کې الله رب کریم نه لره بنده څوک دی؟ فرمای قلب القاسي، هغه یو انسان چې کم انسان زړه سخت وي الله په بندگانو کې الله نه لره هغه یو بنده دی چا زړه چې سخت وي. یو حدیث پاک کې راځي سلور شیزونه چې دي دا انسان د بدبختۍ نه دي. سلور شیزونه آکم دي. د سترګو جمود، وچې سترګې، کوم سترګو نه چې د الله د خوف نه اوښ کې نه تویږي دا د بدبختۍ نښه ده. الله اکبر. دویم د زړه سختی، زړه دې نه نرمیږي، په ګناه باندې د زمري په شان حمله کوي. دریم اوږده امیدونه، یاره دا بکو بنگله به جوړوم، داسې به کوم، فلانی ملک ته مې زړه کېږي، یاره چې یورپ ته لاړی دا مې وکړل او داسې مې وکړل. دا ما عزت مندو قدم د بدبختۍ نښه دی. او بل څلورم دنیا لالچ، لالچی سړی چې د دنیا لالچ لري چې ګوره دی به دنیا پسې منډې وهي. قلب سختی میں حد سے بڑا ہے بند طالب تیرے خوف کا ہے، التجائے غم مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما خوږو اسلامینو زړه اصل سرمایه دی او دغه د جون اصل دی او زړه د الله رب کریم د نظر مقام دی او زړه د زړه پاکیزګي چې دی دا د کامیابی ذریعہ دی او د دې په دولت سره الله رب کریم معرفت نصیب کیږي. مونږ ته پکار دا چې زړونو صفائی باندې भरपूर توجه ورکو او ګناهونه د اسخاوالي نه خپل زړونه وساتو، باطینی ګناهونه خپل زړونه پاکو لکه بغض دی، کینه، بدګماني، محبت د دنیا، محبت د مال، غرور، تکبر، حسد وغیرہ داسې دا غلاظتونه دي چې لدین موږ خپل زړونه پاکو. الله رب کریم به زموږ زړونو ته پاکیزګي نصیب فرمایي. آمین بجاه النبی الامین صلی الله تعالی علیه و آله وسلم. یا عاشقان رسول، زړه سختی او بیا په د باندې د خیره د ګناهو خطلو ډیر شي اسباب دي. زړه پس سره سختيږي، انسان زړه د ګناهونو نه پس باندې ډکیږي، ډیر شي اسباب دي. پیغه کې یو څه شي دي فضول کلامي، فضول خبره کول. مونږ ګورو لس منټه په دنیادارو خلکو مېس کې کېننه، په لس منټو کې دومره خبرې وکي، فضول خبره. اس لکه اوس مثال کے طور پر سیاست باندې ته بحث کوي، په سیاست ته سمېلاويږي چې ته اوس په باندې نخته په باندې خزه ته اوس په مهنګای باندې باس کوي، د تا په دې نیمه غنټه په مهنګای باندې باس وکړو، د سره مهنګای خو کنټرول کیږي نه. نو دا فضول خبره، فضول خبرو سره د انسان زړه چې دا سختيږي. دکه سه کوم انسان چې ډیر خاندي، زمونږ په معاشره کې داسې خلک شته چې د خندا خبر نه او چې ته ګوره د خلوازه کړي خاندي، معمولی خبره سره ها 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 خاندي. نو ما عزت مندو قدرمندو دا سره دی فعل سره دی کار سره د انسان زړه سختيږي. ولی حدیث شریف کې راځي ان کثرت الضحک تمیت القلب، فرمایي زیات خندا چه دی، زیات خندا د انسان زړه مړ کی. الله محبوب فرمایي زیات خندا د انسان زړه مړ کی. د کسې د زړه سختۍ یو بل سبب چه دی
هغه زیات خوراک کول دي، بالخصوص د حلال او د حرام فرق نه کول او بس لګیاو اوسېدلو سره د انسان زړه سخت وګرځيږي. داسې خلک وي چې خوراک بغیر گزاره نه کیږي، چې ورګوره بس دی به خوراک کوي، چې ورګوره بس دی به خوراک. نو ما عزتمندو ډیر خوراک هم د انسان د زړه سختۍ سبب ګرځيږي، لہذا زیات خوراک نه هم ځان ساتي. او زړه ته لواړو نه زیات نقصان رسون کې چې کومه ګناه دی چې د انسان زړه ته زیات نقصان رسوي، هغه ورکوټه ګناه دی چې هغه د تا په زړه باندې اثر نه کوي. دوی چې مړه دا خو معمولی خبره ده، سړی توبه به وباسو بس الله به معاف کړي، توبه سو کور پسې باسي نه. نو دې سره انسان زړه چې دی دا ډک وګرځيږي. قرآن مجید فرقان حمید د انسانانو د زړونو د زنګ ذکر او د انسان د کمایي ذکر په سره چې انسان زړه ته زنګ لګي قرآن ذکر کړی دی. په 10مه سپاره کې الله رب کریم فرمایي بران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، وای د دوی ګټلو شو عملونو د دوی په زړونو باندې زنګ اچولای دی. دوی چې کم عملونه کړی دي د دوی د عملونو په سبب سره د دې خلکو په زړونو باندې زنګ پروت دی، زړونه زنګ آلوده شوي دي. ما عزتمندو قدرمندو انسان د زړه زنګ لري کولو علماء کرام به طریقې ذکر کړی دي. په هغو طریقو کې یو طریقه ذکر الله دی. په کثرت سره الله رب کریم ذکر کولو سره د انسان زړه زنګ لري کیږي. الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم فرمای بشکا اوس پنه ته چې څنګه زنګ لګي داسې د انسانانو زړونو ته هم زنګ لګي. عرض وکړل شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړونو زنګ علاج څه شی دی؟ نو وی فرمایله مرګ زیات یادول او کثرت سره د الله ذکر کول. زیات مرګ یادول او کثرت سره د الله ذکر کول دی. کاش لب پر میرے رہے جاری ذکر اٹھوں پہرا تیرا یا رب، چشم تر اور قلب مضطر دے اپنی الفت کی میں پلا یا رب. ما خوگو خوگو محترم اسلامی رونو قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ رب کریم فرمائی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. فرمائی سوک چې د رحمان له ذکر نه مخ وګرځوي پس مونږ به د سره شیطان مقرر کو او هغه به د سره وي. یاد وساتئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د شیطان چې کوم سوند دی سوند خله هغه د انسان په زړه باندې وي. سو وخت چې دا بنده الله له ذکر نه غافل شي نو شیطان د خپل خله چې د پزړه باندې خو دا بس خله په ولګي د دازړه اوخري انسان ځان ته قابو یکی. او سو وخت چې دا انسان د الله په ذکر سره خپل زړه تر ساتي نو شیطان د تنشیرا نږدې کېده. منقول دی چې یو مسلمان پیرای حضرت امام ابو قاسم قشیری رحمت الله علیه ملګری یو ورځ داسې خلک ناستي نو د امام قشیری رحمت الله علیه ته وې د مسلمان پیری وې د خلکو په سرونو باندې څه ویني وې نه ما ته خو سنخ کاریږي وې ښه بیا اخپيري خپل لاس د پسترګو باندې کېخو وې ابو القاسم قشیری رحمت الله علیه ته اوس نظر اوچت چې د وخت هغه خلکو په سرو باندې تور تور کارغان ناشتي او هغه کارغان داسې دي چې اوګدو اوګدو وختې دي او د خپل مخونه هغه کارغانو په دې وختو کې پټ کړی دي باڼه نه وخته وزر نه وخته دي وخته. نو حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت الله علیه چې دا عجیبه منظر وکړلو نو تاسو ته وکړو چې دا څه معاملې ده دا څه معاملې ده. نو دا ورته وی ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين.
څوک چې د رحمان له ذکر نه مخ وګرځوي نو رحمان د سره شیطان مقرر کی او هغه د سره وي. دا ټول سره چې دي دا شیطانان مقرر شوي دي. یقینا ما عزت مندو قدرمندو شیطان زمونږ زړونه ځان ته راکاږلي دي. رب کریم جل والا شان العظیم ذکر کې مونږ ته سکون نه ملاويږي، اطمینان نه ملاويږي. نو ما عزت مندو قدرمندو مونږ ته پکار ده چې خپل آخرت خیسته کولو لپاره د الله رب کریم ذکر هم کو او خپل مرګ هم زیات یادو او د سره سره د صالحینو په مجلس کې ناسته هم کو. د شیزونو سره د انسان زړه چې دی هغه نرمیږي. الله رب کریم دې مونږ ته خپل زړه نرم ساتلو توفیق نصیب کړي. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم. زما خوږو اسلامینو دعوت اسلامی بشماره شعبجات دي. اوس الحمدلله په دې روانو میاشتو کې دعوت اسلامی قافلې هم سفر کوي الحمدلله. او بیا د رجب شریف کې امیر اهل سنت مدني مذاکره فرمایي هر شپه تقریبا د آتش په مسلسل مذاکره وي. نو په دې کې کوشش کوي چې ګوره نیکو خلکو سره کېنې نو سبا درته ملاويږي. چې نیکو خلکو سره نه کېنې نو بیا سړي کې تبدیلی ناراضي. نیکو خلکو سره کېنې نو الله به نیک درنه جوړ کی. هر یو انسان دا غواړي چې زه نیک شمه، خو نیک جوړېدا د لپاره موږ مسلمان کوشش نکو. کوشش نو ما عزت مندو قدرمندو هغه د لپاره الحمدلله اوس خور سړی سره تقریبا موبایل دی او پیکیج هم په لګولای. نو هر شپه مدني چینل باندې مذاکره وی امیر اهل سنت په مذاکره کې شرکت کوي. ان شاء الله ډیر څه بدرته ملاويږي. په کور کې بتاته علم دین ملاويږي. دین علاوه دعوت اسلامی مدني قافلې سفر کوي. خپل ځان صحیح کولو د لپاره دعوت اسلامی په مدني قافلو کې سفر کوي. او دین علاوه ما عزت مندو قدرمندو دعوت اسلامی شعبجات دي چې هغه کې کورسونه کېږي. د مونږ کورس او ورځې کورس دین علاوه قافله کورس تربیتی کورس هغه د لپاره هم کوشش کوي. او خپل رونه خپل بچیان چې دي هغه دعوت اسلامی مدارس او جامعات ته پیش کولو کوشش وکړي. او اجتماع د لپاره خصوصا کوشش کوي چې راځي ځان سره کم از کم یو نوې اسلامي رول راولوي چې هغه هم سزده کی او څه حاصل کی کېدای شي. د دې رات استادان سره راوستول او د دې ګناهونو نه توبه سبب وګرځيږي دا راتک او د له ګناهونو توبه وباسي او نیک سړی جوړ شي نو دا ثوابونه به تا ته ملاويږي. الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد صلی الله علیه و آله